بل د نبی علیہ السلام حدیث دی ور نبی علیہ السلام وی چې تاسو خپل ویلزو نوکرانو سره او غلامانو سره ودونه مه کوئ. ظاهري کې موږ ته معلومیږي چې دا قبیله ده او دې زی د بلې قبیلې سره اعلان کوي، نو دا شی د اسلام په روح سره دا غوره شی نه دی. خو بلار دنیا خلق دی، خو قبیله باندې چې بیا زور راغلی کمپرومایز په قبیله باندې نه نبی علیہ السلام کړی دی نه اسلام کړی دی. نبی علیہ السلام چتم یو کمزور صحابي او د جنګ سالار یا گورنر نه دی مقرر کړی په خپل وخت کې، هغه ځان سره نږدې ساتلی دی، په خپل محفل کې ساتلی دی ځان سره نږدې، انتهایی د قابل قدر خلکو. خو هغه ته اهم عہده بیا چې ورکړی شوې ده، نو هغه په غټه سطح باندې ورکړی شوې ده چې کوم مضبوط د خاندان نه د قبیلې نه د قوم نه د مضبوط خلکو. د هغې نه علاوه که موږ وګورو چې نبی علیہ السلام کله وفات کېږي، نو په دقه ټایم کې به د جومات کې مسجد نبوي کې ډېر زیات صحابه دي پای کې، چې کې بلال حبشي هم دی چې د هغه هم نه قربانۍ په اسلام کې هېڅ چا نه دي ورکړي. ابو هریره هم د نبی علیہ السلام ټول روایت هغه نقل کړي دي، زیات تر هغه نقل کړي دي. خو چې کله نبی علیہ السلام د په ځان پوه شو چې دنیا نه زما روانګي ده او زه دنیا نه ځمه، نو هغه ابوبکر صدیق را مخکې که خپله مسله باندې ودرو، په خپله مسله باندې هغه ودرو. هغه پسې بیا چې ګورې نو حضرت عمر هم خو دی، د هغه د خاندان د نبی علیہ السلام، هغه پسې چې وګورې حضرت عثمان هم خلیفه دی، هغه پسې چې وګورې حضرت علی هم خلیفه دی. نو د خاندان باندې کمپرومایز کول یا بل خاندان کې بدلول یا بل سړی ځان سره ملګری کول، دا چې کوم دی نو دا د اسلام نه او د الله د قانون نه او رسول د قانون نه دا یو خلاف سیز دی. بل د نبی علیہ السلام حدیث دی ور نبی علیہ السلام وی چې تاسو خپل ویلزو نوکرانو سره او غلامانو سره ودونه مه کوئ، ځکه چې سبا به ستاسو بچو له خلک پیغور ورکوي. نو دا یو ډېر اهم شی دی. نن بعضې خلکو د خولې وورمه چې خپله ظاهري کې موږ ته معلومیږي چې دا قبیله ده او دې زی د بلې قبیلې سره اعلان کوي، نو دا شی د اسلام په روح سره دا غوره شی نه دی. ور تر دې حده پورې خبره ده چې دلته په دې علاقه کې یو رواج دی چې د چا ماشومان نه نو بل سړی هغه ته ماشوم ورکړي. دا شی دا ناروا دی، دا روان دی، دا ناروا دی. یو خو دې کې د دې بچی چې دا دی ورکړي دي بل سړي له ورکړي، نو یا دغه بل سړي یار دی نسب یو نه او یا که مثال د دې نسبي خو د میراث سړي ته نور خلک په وراثت کې نږدې، نو دا لومبی دا ماشوم چې دله ورکړی شي نو د سره ظلم د ماشوم سره وشو، ځکه چې دلته چې کوم حقوق خپله مور ورکوي یا پلار ورکوي، نو هغه دغه بل سړی دلته نشي ورکولی هغه حقوق. بیا چې دا اړیکې رالوی شي نو خامخا دغه سړی بیا رالګي خپل وراثت د پسې لیکي، نو د سره به وراثت کې نور خلک هم ملګري، نو دی چې کوم دی نو دی بیا د ده را وراثت د یو ځای نه منتقل کړي، ناجایزه یې وکړه، د خپلو حقدارو ته یې ور نه کړو، یو ناحق سړي ته دا د ورکړو. او اسلامي طور باندې چې په کم کور کې یو وړوکی لوی شو، نو دی چې بلوغ ته ورسېدو او چې دا خلک د ده خپل نه وي، د ده نه لري، د ده نه بیا د دغه کور خلک چې کوم دی نو دا به د ده نه دا به د ده نه پرده کوي. او ګوره قریشو کې بني هاشم دی بیا نبي علیہ السلام، قریشو کې خو بلار دنیا خلک دی، خو قبیله باندې چې بیا زور راغلی کمپرومایز په قبیله باندې نه نبی علیہ السلام کړی دی نه اسلام کړی دی. او چې کوم وینا د نبی علیہ السلام د الله وینا ده چې هغه وایي چې تاسو خپل نسل چې کوم دی نو دا مه دغه کوئ، ممکن یو روایتي خبر را روانه چې په خپل خاندان کې رشته کول دا سره زر دي او په غیر په رشته کې رشته کول سپین زر دي او په غیرو کې رشته کول چې کوم دی نو دا ګیلټ دي.